تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی او دا ژوند د حالاتو تذکره کو چې هغې ته سیرت و. نبی علیه السلام د غزواتو ذکر شروع شوی دی. د غزوې بنو مستلق تذکره مخکې ختم شوې ده. نبی علیه السلام د غزوې بنو مستلق نه مخکې وروسته او د صلح حدیبیې نه مخکې څه سرایا ولیږلې، 5-6 سرایا په یو خاص میشن باندې. او د هغې سرایاو مقصد به دا و چې کوم خلک د مدینې سره نږدې یا د مدینې نه لرې ورانکاري دي، د مسلمانانو د اسلام خلاف سازش کوي چې د هغوی سرکوبي وشي. او نبی علیه السلام به په سرایاو کې نه تللو. او یو ځل دا اظهار کړی چې نبی علیه السلام فرمایي زما خواهش دی چې په هر جنگ کې او په هر ګروپ کې د مسلمانانو په خپله شامل وي. خو یو وسایل نشته دی، مالی پوزیشن زموږ کمزوری دی، د دې وجې نه په هر جنگ کې زه په خپله نه شریک کېږم. ټولو خلکو ته وسایل ورکول مشکل دي. دویمه دا چې زه د لږو خلکو سره ځم او ډېر خلک پاتې کېږي، لکه سرایا خو به 100 کسان او 50 کسان او 1500 کسان، نو بیا به د ټولو خلکو خواهش پیدا کېږي د پیغمبر سره موږ ځو او چې بیا خلک پاتې کوم خلک به خفه کېږي. نو نبی علیه السلام به په سرایو کې به خپله باندې نه تللو. او یو تجربه کار او مشر صحابي به د هغې مشر مقررولو او هغه ته به یو خاص میشن حواله کولو چې دا میشن دی او هدایت به ورکول، د هغې مطابق به هغه صحابو عمل کولو. په دغې سرایو کې یو سرایا نبی علیه السلام د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په قیادت کې لیږلې ده. دا د شعبان میاشت وه او نبی علیه السلام عبدالرحمن بن عوف راوغوښتلو او هغه ته وویلو چې د شام سره نږدې ابو جندل داسې نوم باندې علاقه ده او هغې ته به ځې او هغه خلکو سره به یا خو جنگ کې او یا به دعوت ورکوي. او دا بنو کلب قبیله وه. بنو کلب قبیله ور دوی مسلمانان نو غیر مسلم. نبی علیہ السلام عبدالرحمن ابن عوف راوغوښتلو، هغوی ته وویلو، هدایت یې ورکړو چې ستا د دې میشن مشر به ته یې. او صحابه کرام یې ورسره ملګري کړل، ویل چې لاړ شئ اول به هغوی له دعوت ورکوئ، زموږ سره مسلمانان شئ او په ښه طریقه باندې هغوی متاثره کوي چې هغه مسلمانان شي. او که هغوی دعوت نه قبلولو نو بیا یې وله تورې ورکړلې، ویل دا تورې والی بیا ورسره جنګ وکوي. او ویل د جنګ هدایت دا دي چې ماشومان به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ، او چې کوم خلک مخې له راځي او مقابله کوي هغوی سره به دا تورې والی په دې باندې به جنګ کوئ. او بیا یې ورته نبی علیه السلام عبدالرحمن ابن عوف ته چې هدایت ورکړل، رخصتولو نو پټکی یې ورته ووهلو. او د نبی علیه السلام په خپله هم او صحابه کرامو هم د پټکي استعمال کړی دی. او دا داسې و چې په هغه زمانه کې لباس و ده چې کوم لباس په نبی علیه السلام اچولو، صحابه کرامو به هم اچولو، استعمالو به،
او د هغې زمانې مشرکانو به هم استعمالولو. نو هغه لباس به قرآن شریف پرس که دین تعریف نه دی کړی، د الله رسول هم استعمال کړی، صحابو هم کړی، مکې مشرکان هم کړی دی. نو د هغه لباس استعمال په شریعت کې مستحب وي. قرآن شریف او اسلام د هغې ستاینه نه کړي، بس لباس ته مسلمان هم استعمالی، نبی هم استعمالی، کافر هم استعمالی. نو هغې ته مستحب وي په شریعت کې، دا مستحب دی. نو په عربو کې د پټکي استعمال و، د الله رسول به هم وهلو، صحابه هم وهلو، او د مشرکانو به هم وهلو، ځکه د لباس حصه والته. د دې وجې نه د ځینو علماو رایه دا ده چې پټکی مستحب دی، خو د عمر فاروق وینا ده مسلمانانو ته چې د عربو لباس استعمالوي، ځکه د عجمو په چې بار بار لباسونه بدلوي را بدلوي، دې سره امت کې خرابوالی پیدا کېږي. نو د عربو استعمالوي او د نور روایتونه معلومیږي چې د مستحب نه مرتبه چوته ده چې پټکی سنت طریقه ده، د مستحب د دې سنت نه لږ ښکته مرتبه ده. بهرحال سنت طریقه ده. او د هغې نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې به چې کوم پټکی والی کېدلو، هغه پټکی به زموږ د پټکو په شانتي نه و. هغه پټکی به د سر د 4 چاپېره تاوېدلو به جفت، او هغه به د مرۍ نه هم تاوېدلو، لکه څنګه چې سړی د مړي له دا خو زنه تړي که نه، دقه شان د دې مرۍ لاندې بیا واپس پورته په دغه پورې تړلو به. د پټکي طریقه په عربو کې دا وه، او دا ځکه او پټکي هم کلک تړل به، ځکه چې هغه خو داسې زموږ په شانتې خلک نه و چې په قلاره ناست وو، هغه خو تیز خلکو جهادونه یې کول، منډې ترډې وهلې، په مخه به یې پټکي سپاڼې څلېدل او تړېدل به ښه کلک کلک پټکي به یې تړلي او بیا به یې د مرۍ نه هم چاپېر کړي وو. بهرحال د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی دا، او اهتمام پکار هم دی چې خلک وهي، سپکوالی نه دی پکار. او ځینې خلک چې را دستاربندي کوي په مدرسو کې طالب علمانو ته هغه هم دغه وایي چې نبی علیه السلام عبدالرحمن ابن عوف ته هم کړې ده. بهرحال دغه دلیل نشي کېدلی، هغه هسې زموږ د مدرسو یو نشان دی، یو طالب علم خوشحالي ده. چیرې یو هلک 7 کاله 8 کاله سبق په مدرسه کې وویلو، اوس ورته بچي احساس درکو، پټکی هم درته وویلو، اوس عالم شولې، مولانا شولې، اوس پر دین خدمت کې. دغسې سنت طریقه نه ده، په دا د معاشري رسم دی چې شروع شولو، نو ګناه هم ورته نه شو ویلی او سنت هم ورته نه شو ویلی. د هلکانو د خوشحالۍ او د مدرسو د طالب علمانو د خوشحالۍ یو خبره ورته ویلی شو. بهرحال دا د پټکي خبره مې ځکه وکړه چې ځینې وخت کې زموږ خلک چې دی دا پټکي نه بغیر وایي مونځ نه کېږي او واجب یې ګڼي، فرض یې ګڼي. نه، یا مستحب په درجه کې دی یا د سنتو په درجه کې دی، د فرض او د واجبو په درجه کې نه دی. زموږ خلک اصل کې اسلام مونږ نه ګورو، د نبی علیه صلات وسلام سنتو نه څوک خبرې نه دي، او ټول دنیا خلک به مفتیان دي، ټول خلک مفتیان دي. هلکه تا سبق نه دی ویلی، د حدیثو نه خبر نه، چې کوم شي باندې سړی نه خبر، هزاره نه خبر، پلانکي ویلي دي پلانکي ویلي دي، په پلانکي خبرو پسې نه دی تلل پکار. دغه بنیاد دی د نبی علیه الصلاة والسلام د پټکي حوالې سره. بهرحال اهتمام پکار دی، او صحابو هم استعمال کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام هم استعمال کړی دی، د مستحبو یا د سنت په درجه کې دی. زموږ خلک کې صرف په علماء کرامو لازم کوي چې مولانا به خامخا پټکی او څوک امامت کوي. د امامت دپاره پټکی شرط نه دی، د هر مؤمن دپاره هم شرط نه دی، یو مستحب او سنت طریقه ده، یو څوک استعمالی نو ښه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام استعمال کړی دی، او لنګي هم استعمال کړی دی، لنګي مستقل استعمال کړی دی، او پټکی کله ناکله استعمال کړی دی. چې پټکی مستقل استعمال کړی بیا به واجب به وی، بیا په سنت مؤکد کې راتللی. نو لباس چې دی عمر فاروق ویل د عربو غوندې لباس کوئ. زمونږ دا چې کوم لباس دی کمیس پرتوک که نه،
پرتوق خو د نبی علیه السلام په زمانه کې نو لنګو خو چې زموږ د کمیس تا کم جوړښت دی کم کمیس چې زموږ په دې وطن کې جوړېږي د دې روایاتو نه معلومیږي دا چې دا د نبی علیه السلام په زمانه کې و دا کمیس د خپو پورې دا کمیس نه و او لنډ هم نه و د شټ په شانتي هم نه و او د دې اوږد د خپو پورې کمیس هم نه و دا زنګونانو پورې کمیس معلومیږي ځکه مجاهدین خلکو چې پړکو پورې کمیس واغوندې منډه به پکې څنګه وایي جهاد به څنګه کوي نو د روایاتو نه معلومیږي دا چې زموږ دا کم کمیس جوړ دی دا د نبی علیه السلام په زمانه کې دقه شان کپړې وي زموږ دا لباس د نبی علیه السلام د زمانې د لباس عین خو نه دی خو د هغې په شانتې دی بهرحال بیا پکې خلک دا کالري پکې خلک ګناه ګڼي او که په اوږدې لمنې وکړي پلنې لمنې کوي هغه زمانه کې دا تصور نه و که څوک پلنې لمنې کوي که څوک دې لمنې کوي که څوک کالر کوي که څوک نستوڼي کپونه کوي دا دغه خبره ده د علاقې د خلکو د چې څومره معزز خلک یو علما کرام پلنې لمنې کوي جو کوي دي خو سنت ورته نه شو ویلی غټ کپونه کوي واړه کپونه کوي دا د علاقې د خلکو د پردې چې دومره دغه شان لباس دی کوي هغه خوبصورت او ښایسته پکې سړی ښکاري موږ علما یو چې که اوس کوم علما یو طالبان یو او موږ کمیس کړی غټې غټې کالرې وي او هغه چې موږ بدې ښکاري بېچاره که استاد ته ولې کالر کوي ګناه نه ده پکې خو سړی پکې بدې ښکاري د هر یو شي یو ښه طریقه چې په لباس کې د دې وجې نه شریعت چې دی ټیلر ته نه دی ویلي چې کمیس په داسې جوړی ځکه هر شی په وطنونو کې په علاقو کې بدلیږي را بدلیږي چې کوم شی د هر وطن ځان نه کلچر یو بدلیږي را بدلیږي هغه شریعت نه دی چیړلی هغه پرېښودي دي خلکو ته بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام عبدالرحمن ابن عوف چې دی بیا رخصت کړل ولاړو عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن عوف ته وویلو ویل که خلک د مسلمانان کړو نو چې کوم مشر دی که نه ویل هغه ته ووایي چې ماله به لور راکوي ویل چې زوم یې شي د علاقې د خلکو او د عربو دا طریقه وه چې کله به کم سړی زوم شو لور به یې ورله ورکړله هغه مثال به یې د زوی و بیا د زومانو به چې دی عربو ډېر خیال ساتلو ویل دا زما د لور خاوند دی د زوی غوندې به یې بیا خیال ساتلو عبدالرحمن ابن عوف ته ویل چې تعلق ورسره بیا مضبوط کوو د واده مطالبه یې وکړه عبدالرحمن ابن عوف چې دی بنو کلب ته ورسېدلو د شام سره نږدې علاقه وه او هلته د جنګ نه مخکې عبدالرحمن ابن عوف ټولو ته څو ورځې نصیحتونه وکړل او د اسلام فضایل دا خبرې ورته ذکر کړلې نو د الله فضل و د صحابو اخلاص و ټول خلک مسلمانان شو بغیر جنګ او چې کله خلک مسلمانان شولو د نبی علیه السلام د وینا مطابق عبدالرحمن ابن عوف بنو کلب سردار ته وویلو ویل ما خپل زوم هم جوړ کا هغه ویل دا خو ډېره ښه خبره ده هغه ویل بلکل پلانکۍ لور مې دله درکړله او خپله لور یې ورته پر نکاح کړله او په عربو کې دا طریقه ښه طریقه وه چې هغوی به داسې نه ویل چې هلکه دویمه ښځه دی او تا خو مخکې واده خو نه دی کړی دا دویمه ښځه ده ځکه موږ خلک په دویمه ښځه باندې لور نه ورکوو دا ګناه راته کفر راته ښکارېږي او دکان دې شته که نشته او نوکري دې شته که نشته دی او ډګري د سبق دې ویلی دی که نه دی او زما لور به څه خوري به دې سوچونو خلک غر کړل جنکۍ سپین سرې شولې او پلاران په دې ناست دي ډګرو والا به کله میلاویږي الله به وله رزق ورکوي که نه ته ولې داسې پریشانه ناست دی الله ډوډۍ ورکوي رزق به الله پاک ورکوي هغه عرب ورځې خبرو نه کړو عبدالرحمن ابن عوف له لور ورکړله او د هغې زنانه نه بیا یو عالم چې دی بیا پیدا شولو او هغه یو لوی تابعي دی چې په حدیث کې د صحابي نه پس په دویم نمبر کې هغه په روایتونو کې راځي بیا او د هغه تابعي نوم چې دی د عبدالرحمن ابن عوف د هغه بچي نوم چې دی محمد اسلم دی او که بني سلم دی داسې نوم یې دی په روایت کې بیا د ابو هریره نه د جابر نه د دې نه پس بیا په سند کې هغه او چې کم د عبدالرحمن ابن عوف دقه زوی خو بیا په تابعینو کې د الله د رسول زمانې نه وه کتلې په تابعینو کې و نو دی په روایت کې چې په کم سند کې د روایت په راشي هغه مضبوط ګڼودلی کېږي یو لوی عالم او یو لوی نیک انسان الله پاک د هغې نه جوړ کړلو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالرحمن ابن عوف سریه لېږلې وه د دې لپاره د نبی علیه السلام دا کارونه به کول چې کوم خلک سر پورته کوي
او رانکاری کوي چې هغه د وخت هغه موږ سنبالو او که کم خلک د اسلام نه متاثره کیږي چې په کفر کې نه پاتې کیږي او فوراً مسلمانېږي او دین طرف ته راځي. نبی علیه السلام داسې خوبونه والا او سستیا والا ژوند نه و، ډېر تیز ژوند یې تېر کړی دی. د ټولو حالاتو باندې نظر و، سوچ به و، فکر به و چې پلانکي خلک به څنګه مسلمان او که پلانکي خلک قرآن کې جنګ به څنګه کوو، څوک به لېږما څه وکړو دا وکړو. ټولو خبرو باندې نبی علیه السلام نظر و. دا د سریه ده سبا نه به انشاءالله د علي رضی الله عنه په قیادت کې د 200 کسانو سریه لېږلې ده، د هغې تذکره به انشاءالله کوو. الله پاک نه به دعا ده چې الله پاک موږ له د نبي صلی الله علیه وسلم على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا